الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا وسندنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المظلومين من الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعن دائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم العلم نور. دوستان عزیز ټول ناول ادي لغه مرحوم په حق باندې سوره فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار علم دغه غری کې رحمت کی رب ذوالجلال هغه قبر باندې نور باران ورول. پروردگار علم دغه سوره پسمندگان دی او تصبر جمیل نه بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی دورا بزرگان ناستی وہ حضور کے لگوشئی کا غنا دا جسارت تے ما دا پر شرمندگی دے خو دو ټولو ویلو بس دا ټیم حقیقت کې نازک تے اور تلمانزه ټیم دے حق داوت عادل غا تشریف راوړی وی اور دغه والا بیاناتونه مو مستفید شي وی زه به عرض شرمندگی ستاسو خدمت کې حاضر صرف دوی خبرې وکم نمو ته مسائب زده نمو ته تقریر زده مقررین حضرات هم د دې موجود دي اور مسائب او بیانونو ولهم بهترین کسان خود عادل غا راغلی وی خرو مسائب بیانې هغه نو مو استفاده کړی و خو ته د څه وخت ضایع نشي خپل ټیم ته ورسیږم ار صرف دا کوم څه رب ذوالجلال دی څه علم نور دی زه دی سوچ کې هم څه د نور نه څه مطلب دی. پروردگار علم یو طرف نه هیڅ الله نور السماوات والارض خدای هم نور دی علم هم نور دی اهل بیت هم نور دی. اے دا نور امغه معقوله مشککه دی ورکه تشکیک پذیر دی یا دغه ټولو ایوا مرتبه دی دی باندې یقینا یو ستر بحث کول پکار دی چې ته دوستان وکی ور باندې علم څنګه نور دی آیا غا نور دی چې الله نور السماوات والارض دی یا هغه نور دی چې اهل بیت نور دی یا د علم یو بل نور دی د دې نور وغه نور خپل کې څنګه مقایسه کیدل شي. خو بهرحال خپل کچیر مو نور تعریف کوم چې نور د څه دی ا نور مظهر بنفسه و مظهر لغیره هم خپل ظاهر دی هم نور چوک ظاهر کوي. سب صرف اندازې نه ویم چې علم کا نور دی یعنی د انسان د پر جلوهګری دی یعنی انسان ته عظمت ور کوي انسان ته بلندی ور کوي انسان اعلی الیین ته رسي دی معنی سره کوم د ځکه نور واخلو پسندیده نقطه باندې اکتفا کوم د بکافی وي دی پسې دویمه جمله کومه دی العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. دویمه نقطه دا دی چې خدای وغواړي چې زړه کې دغه نور واچي که خدای وغواړي اچي دغه مشیت تکوینی دی یا د مشیت تشریعی دی. که چیرې مشیت تکوینی وي بیا خو مو دپاره دغه کوم تکو داو دی د کوم درډې دی منډې دی تکلیف دی د کوم زحمتونه دي د کوم اساتیدو خدمت کې حضور شوه نه دی دا خو څه فایده بیا نه لري. اور که چیرې نه دینه مشیت تشریعی مطلب دی اسباب مهیا کون پکار دی څوره پورې هغه اسباب مهیا نوي شوي وره پورې موت زړه نه پاکیږي څوره پورې زړه پاک نوي شوی وره پورې دا نور ورته داخل نه کیږي. بس پکار دا دی چې هغه اسبابو دپاره چې کوم زړه پاکوي اور غد بعد د نور دی زړه ته رسي کوشش کول پکار دی. یقینا تاسو علمای ما نه ډېر بهتر دي چې باندې پوهیږو زندی جمله باندې بس اکتفا کوم نور څه نه یم
یک یوه جمله خپل طالب علمي حوالې سره ویم مو مدرسې عسکریه کې یو حدیث لیکلی او بار بار د مو اردو کې پړاول څه وختینی مدرسې کې لیکلی او که تاسو یاد وي څه طالب علم هغه دی چې د غ خپو لاندې فرشتې وزر اچوي وزر غوړوي دا وزرو باندې چې د فرشتو وزرو باندې چې دغه حدیث آیا ټولو طالب علمو ته شامل دی د ځکه بیا تشکیک پذیر دی یا نه قاعده کلیه دی یعنی هر طالب علم ته فرشته وزر اچي غ باندې ګرځيږي هر یو هغه صاحب علم څخه علم حاصل کړي دی اگر چې علم نور دی علم حاصل کړي دی او غ باندې دغه فرشته دوره مهرباني دي چې کله کور نه وځي غته فرشته وزر غوړي ظاهرا علماء کرام به د ځکه تشکیک ضرور کوي دا مقوله مشککه ضرور غني څنګه هر یو علم ولته دا شی حاصل نه دی بلکې ممکن دی ما غوندې حقیر انسان خو هغه ته یو مګه وزر وانه چې جای څه غته فرشته وزر واچي خو زه دا ویل شم چې عادل هغه اخیری کومه زندگی وا ما څه معلومات حاصل کړي دي هغه دا وڅ انتهایی پرهیزګار انسان وو انتهایی متقی انسان وو او یو ټیم کې غدیحات ته رسیدلې وروري د ځکه ناشته څنګه خپل کور کې قبر جوړ کړي او ځان د لپاره هغه کې وڅ ملاستلو عادل هغه کوشش کول چې هغه طالب علم نه جوړ شي څنګه خپل لاندې فرشتي څه کوي وزر غوړي عادل هغه کوشش کول څاغي مرتبه ته ورسیږي څو مرتبه د حقیقت کې یو عالم یو طالب علم د پر پروردگار مقرره کړی دی اوس غو رسید یو نه رسید غبغه خپل تکو دا باندې موقوفه دی کوشش باندې موقوفه دی خو رب ذوالجلال دغه غا دنیا خستا کی غدی کې ډیر زیات کوشش کړي اور نن سبا زمانه کې مخبل ځان څخه لکه سو یقینا عادل غو برابر کوشش مو نه دی کړي اوس پوری یعنی خود اوس په ویو څه کې دې چې چوکوي چې د فضیلت نه دي چې قبر ځان ته جوړ کړي وو ټیک ته په ظاهر خو فضیلت ممکن دی نه وي خو دې ځوانیه کې دی عمر کې یو سړی کا دوره تقوا او پرهیزګاری مقصد دی اور کوشش کوي چې حاصل کی یقیني خبره ده چې داغه د پر علیکم السلام ورحمت الله برکت محمد آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه دا یقیني خبره ده چې داغه د پر فضیلت هم دی او عظمت هم دی بیا دې دور کې او دې زمانه کې چې طالب علم علماء کرام اکثر دنیا پسې مونږ ته سار دي دې زمانه کې یو سړی د حالت کې دی یو سړی خونه ته وکسي کور ته وکسي ټول نه فقیر ترین زندگی دغه ټول نه لاندې زندگی دغه دینه پته لګیږي چې غدي دنیا سره شوق نه و مرګونه هر چاته برتی خو ځنې مرګونه زر راشي وختي نه وي ټیمي نه وي په ظاهر باندې د مو انسانانو ذهن کې دغه ټیم نه وي ځواني دی ځواني کې چوکړه وړي څه شي عمر تیر شي بیماری سخت تیر کی ممکن دی بیا انسان دا سوچ وکړي چې کله مړ شي خیر ادي له تشریف راوړی دی غر خرغ مصیب کی او زب اندیزه باندې بحث کوم او یعنی بحث بخاتم کم اور ادي له ته خاص وکم سراشی چوټه کې مصیب مو دینمو کې یو لفظ یو صفت یا لقب د بیبي زکیه هم دی قد افلح من تزکا دا هم دی طهارت مقام تا پاکیزگی مقام تا د بیبي نو عادل هغه هم خپل قدرمن یا هغه کوم سیرت و غباندې واقعا ډیره بهترینه ما خو اخ ټیم کې جنازه کې ما بهرحال یو تعلیمات اسلامی نه دا یو شاید چې جنازه باندې ویل شي چې تاسو ټول اقرار وکړو چې واقعا خسړی و خو به هر حال د خلکو کومه اجاړه وه هغه کومه راتلنه وه هغه خپله دا شی وښیلو چې هغه بهترین طالب علم و اندیزې کې مو دا اقرار کوو چې واقعا ډېره بهترینه زندگی تیره که مو څه مدرسې کې داخل شولو نو هغه کوم تقوا یا پرهیزګاري کې کوم کسان معروف و یو ورنه عادل هغه و به هر حال الله هغه باندې رحم وکړه اور مو ته هم د هغه صاحب کوم هغه نمونه د سیرت ته امغه زندگی کوونو توفیق عنایت کی د اسلام د بیبي شهادت ورځ د صرف 2-3 تکي کله ز جنازه ته تاسو ټول لاړلو د عادل جنازه تاسو ولیدله یو منظر ډیر زیات تکلیف ماته راکړلو
یو ملګري ظاهرا سید علي هغه ویډیو یې کوله کله ما ظاهرا ډایرکټ کال و د ادیل هغه مور سره څه کله یې زوی ته د مور ته د زوی جنازه یخي هغه مخې لیدلو نو زه نه پوهېږم هغه منظر دومره زیات سیډ ته شوم بهرحال نورو دوستانو خو دا ما باندې ډېر سخت ما زړه ته راغلو چې زه نه پوهېږم اوس ویلې مور کله د بچیو تاسو کوم صاحب اولادو تاسو ته پاته دی چې بچیو سه انسان څومره مینه وي عام حالت کې مور و پلار دا غواړي چې بچی غویږي تاکي مینه وکړي همداسې ورځې کې مثلا بار سړی لاړ شي پلارانو لاړ شو کور کې ریڅاب کړي مینه ده وکړي لرې څو ګنټې د لرې وي او زه ډېر هغه منظر وژاړولم چې اخیری دیدار وي او مور لرې ناسته وي خپل زوی غویږي کې ونه نیسي دا ډېر سخت منظر ماته ولګېدو دویم کوم منظر و دوستانو دویم هغه منظر و چې کله د ادیل هغه تابوت ته جنازې ته هغه واړه واړه بچې ودرېدلو همده ځینه مینې سه یوه بله جنازه تاسو یاد کو ومتمیانو یوه بله جنازه مې یاد شوله چې کله د ورمنې زهرا واړه واړه بچي د بیبي جنازې ته راغلو کاش کی دنیا ړانګه وی مولا علی آواز وکړو د ما وړو وړو بچیو راشو د مور اخیری سلام وکړو ومتمیانو اختصار سره طلبه او جامه د مینې سه د ټکې واوره دې لغه بچي د بابا جنازې ته حیران ولاړو خو ما هغه منظر یاد شو له ما د یی چې کله مولا علی بچیو ته آواز وکړو راشو د مور اخیری سلام وکړو متمیانو یی چې بچی راغلو خو حسین لرې ولاړ دی ځینې وایي ځینې یی د مور سلام ته د نه راځي اما اولاد ورته یی د ما حسینه زویه ویلې لرې ولاړې د مور اخیری سلام دی سلام ته یې راشه ومتمیانو مولا حسین باندې مور ډېره ګرانه وه یو اواز یې وکړو یوه ګیله یې وکړه مینې صاحب جواب راکړئ الله یایي وه د ما ګرانه بابا زه څه کله مور غوښتلی نو ما ته وي دوه لاسونه خلاص کړو الله که د ما مور وي نو ما ته خپل دوه لاسونه خلاص کړي ومتمیانو څه دی یایي یایي چې د کفن بندونه خلاص شو ورمنې دوه لاسونه بار کړلو الله حسین راغلو د غریبې مور جنازې سره غاړ وتلو الله حسن یو طرف نه حسین بل طرف نه ومتمیانو زه به دا ویم هو مولای ته خو د مور جنازې سره غاړ وتلی خو مسله مې د حسین وړې لور سکینه ده کله د پلار جنازې ته ودرېده کله د سهار ته شي کله د بابا خپو ته چیني ومتمیانو یی د څپولو غړ وتلو ځای ورته میلاو نه شول اخري جمله مو د مینې څه واوره متمیانو یی چې یو ورته وړه بیبي د پلار تلې سره پرېږو څملاستله یو فریاد وکوه غریبه حسینه و مظلوم حسین فریاد وکوه مظلوم حسین مسافر حسین یا علی راشه لږ نږدې زړه مرګ لګاو یا دلته کیلا سر نه کوزه ماما یوه شوه زه درنه روانه یم بابا ده یا ډېرو غمونه د خټینګه ملیاګه یا سلین د نیکه قبر نه رخصتګه یا لولوریانې د
گریوان پارا پارا کاو یا څو وصیت یا څو وصیت د غمجنې زارا واوره یا قسم مړه شم علي واړه بیا پوره کاو یا کمرو وکی پرواز سترګې مه کښېږده یا کمرو وکی پرواز سترګې مه کښېږده یا هغه نه پس تا بیا راټول اخر خلاکه یا کله ما باندې څه واچوي تخدینې یا کله ما یا بدن څه واچوي تخدینې یا بیا ونه شړې زړه خټي مردانه که یا ما تخپلا یا ما ته غسل علی خپلا لسانه که یا په کفن کې مه بیا جوړه جنازه که یا بیا غږ وکئ یا بیا غږ وکړه څه وړو سمنو راشو یا جلسینا مچاپیر اخیر خلاکا یا که حسین یا که حسین د مسینې نه پاڅېږي یا علی بیا یې مرنه ډېره واریا کاو سید محمد حسن نمور وفات شو یا خوب د سره شه پس جوړي نو واکاو یا